أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. नैनी दर्स के इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरत यूनुस पारा नंबर 11 रुको नंबर 4 आयत नंबर 37 38 39 40 सलोर आयतों चले आगब वेले किंगे देहों आगे माकबल सरशोन संग का ख्याल मुकड़े मख की लावल दीवी दा कुरान चने आगब बदल का आओ याद दी पजीबान चने आगबल योदा से कुरान पाक रावड़ा چې باغی کې نو هغه زمونږ د خلکو د دې بدرت دانی دویم بیا چې نو هغه مکه مشرکان دوی به دا خبره چې نو هغه دا کوله چې د قرآن پاک حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان د خپل طرف نه چې نو هغه جوړ کړي دي دا الله رب العزت چې نو هغه د طرف نه نه بلکې دا حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان نه چې نو هغه جوړ کړي دي نو دویم خبره دی دا کوله نو چې کله دغه خبره کول نو الله رب العزت نے ناغي جواب ورکم وما كان هذا القرآن الله وی نه دا قرآن پاک ای یفترا من دون الله چې د الله نه ما سوا چې نو هغه دا جوړ کړی شي ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دا خو تصدیق کوي د هغه کتابونو کوم چې د دینه مخکول او د کتاب کې هیڅ شک چې نو هغه نشته دا د رب العالمین د طرف نه چې نو هغه را لګل شوی دی ام یقولون افترا نو الله رب العزت بیا جواب کوي آیا دوی وایي چې دا کتاب دا نو هغه جوړ کړی شوی دی نو قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله نو تاسو دې یو صورت چې نو هغه د دې په شان راوړئ او د الله نه ما سوا چې تاسو څومره هم خدایان دي انسانان دي پیریان دي سوره هم مددگار دي نو خپل دغه ټول مددگار چې نو هغه را وبلئ ان کنتم صادقین کچری تاسو په د خپل خبره کې رښتینی یې چې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا کلام د خپل ځان د طرف نه د خپل طرف نه چې نو هغه جوړ کړی اوس دې چیلنج کې چوکتلی شي نو دوی به مختلف قسم خبرې کولې نو د دې التې مونږ پرې نو هغه وضاحت هم کړو بهرحال وزدلتې بیا رالو نو هغې کافي وخت شي دا په نو اولنۍ سپاره کې نو هغه تیر شو تقریبا دویمه رکو غالبا نو په هغې کې د هغې وضاحت چې تیر شو وزدلتې نو هغه دوباره لکوټې د هغې یاد دهاني کو کله چې دوی د مکې مشرکان دا خبر وکړو چې قرآن پاک دا حضور علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځان نه جوړ کړی دی نو الله جل جلاله وړاندې چیلنج دوی لور کو په سورت هود کې سورت هود آیات نمبر 13 کې نو الله پاک ویلو ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات الله دې وی چې دا قرآن چې نو حضور د ځان نه جوړ کړی دی نو تو ورته وایي تاسو راوړئ لس سورتونه د دې په شانتي 104 سورتونه تاسو ته معاف شولو د دې قرآن کې 114 سورتونه دي باقی چې نو د دې لس سورتونو په شانتي تاسو چې نو هغه پیش کې مونږ به ومنو مفتریات تاسو هم د ځان نه جوړ کړئ ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین او د الله نه ما سوا چې نو اسوره هم تاسو را بلل کولی شي هغه را وبلئ که چېرې تاسو رښتینی الله وی فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون نو دې تاسو له جواب نشي درکولی دی چې نو هغه دا چیلنج نشي قبلولی قرآن په شانتي داسې مثل نشي راوړلی نو چې کله دا نشي راوړی نو تاسو پوه شئ چې دا الله جل جلاله په خپل علم سره چې نو هغه دا کلام را لېږلی دی دا کلام چې نو هغه من جانب الله دی په دې کې څه شک او ریب چې دی نو هغه نشته نو کله چې دوی د دغه نه عاجزه شولو نو بیا الله جل جلاله ورته چې نو هغه دا آیات راولېږلو فاتو بسورة مثله
تاسو د قرآن پاک چې دی نو هغه په مثل باندې چې نو هغه یو صورت راوړئ. په قرآن کې د ټولو نه واړه چې دی نو هغه 3 صورتونه دي، سورت عصر او سورت کوثر، سورت النصر. دا 3 د ټولو نه واړه چې نو هغه صورتونه دي په 3 آیاتونو باندې مشتمل دي. په دې کې چې د کم صورت په شانتي تاسو صورت راوړئ شي نو هغه شانتي راوړئ. دی داغې نه هم عاجز شول او دغه شانتي یو چیلنج ور الله رب العزت بیا چې نو هغه سورت بقره کې چې نو الله پاک ول ورکو. سورت بقره کې الله پاک ورته هم وي کچرته ان کنتم فی ریب مما نزلنا، تاسو په شک کې د هغه کلام نه چې کوم موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې. آیت نمبر 23 کې فاتو بصورت من مثله، نو تاسو یو صورت چې نو هغه د دې په شان راوړئ. ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، او د استاد الله نه ما سوا چې سوره هم مددګاران ټول را وبلئ که تاسو چې نو هغه کافر رښتینی. آلت وسره الله وی فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. نو تاسو کچرته دا کار ونکړو او هرگز به ونه کوي. تاسو د قرآن چې نو هغه مثل نشي راوړلی نو بیا د هغه ور نه ځان وساتئ چې د هغې خشاک انسانان او ګټې ني او هغه تیار کړی شوی دی چې نو هغه د چا دپاره؟ د کافرانو دپاره. اوس دې ځای کې تفسیر خازن یو بهترین چې نو هغه نو هغه سوال نقل کړی دی. ما په خپله لا اوسه پورې چې نو هغه دور درسونه الحمدلله کړی دی خو ما نه ولیدلی. ما اول ځل چې نو هغه ولید سوال ډېر چې نو هغه بهترین دی. نو بهرحال په دغه وجه تاسو ته هم وی په دې ځای کې چې نو هغه الله وی قل فأتوا بصورة مثله. دلته پکې دا ټکې من چې دی نو هغه من حرف پکې نشته. دې ځکه چې نو هغه من حرف پکې نشته. فأتوا بصورة مثله، تاسو د دې په مثل لاړئ. او دې ځکه چې نو هغه سورت بقره کې آیات نمبر 23 کې چې کم ذکر کړی شوی دی نو په هغې کې وسره نو هغه مم مثله دی. فأتوا بصورة من مثله، نو هغوی د دلته چې نو هغه دا من نه راوړل او سورت بقره کې چې دا کم من حرف پکې راوړی دی. فما فائدتها، نو د دې چې نو هغه څه فایده ده د څه وجې نه چې نو هغه یې دا راوړی دی. نو ښکلی بهترین جواب سوال یې کړی دی. بیا یې په خپله د هغې جواب هم ورکړی دی. نو هغوی وایي د دې جواب چې نو هغه دا دی چې آلتې فأتوا بصورة من مثله. نو دې کې چې نو هغه اشاره د حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې حضور علیه الصلاۃ والسلام نه چېرته چې نو هغه د دغه 40 کاله زمانې پورې نه قرآن لوستل او نه لیکل کولی شول او نه چې نو پړه وهل کولی شولو. او بیا د پیغمبر 40 کاله زمانه ستاسو درمیان کې چې نو هغه وباسله. نو چې کله دغه پیغمبر په دغه چې نو هغه امي کېدلو صفت سره چې نو داسې کلام عجیب او غریب کلام چې نو هغه پیش کړلو، نو تاسو کې هم د دې پیغمبر په شانتي داسې یو امي پیغمبر امي کس وګورئ چې هغه دغه شانتي نه لیکل ولا ورځي او نه پړه وهل ولا ورځي او د هغه د قرآن په شانتي یو مثل د دې صورت په شانتي راوړي، د دې د نو هغه د یو صورت په شانتي راوړي. نو موږ به ووایو چې او حضور هم دا د خپل ځان نه چې نو هغه جوړ کړی دی. خو که چېرته داسې ونه کړي نو دا بیا د الله پاک حق او سچ چې نو هغه کلام دی. او په دې صورت کې صورت یونس کې په دې کې سره دا من چې دی نو هغه نشته بصورت مثله دی. نو په دې کې اشاره چې نو هغه قرآن پاک ته نه. نو په دې صورت کې په دې صورت باندې بیا به دا معجزه شي چې نو هغه د قرآن پاک دپاره. اولنی صورت کې معجزه ده د حضور دپاره. دویم صورت کې چې نو دې صورت کې صورت یونس کې چې کوم سره من پکې پرېښودی او ذکر کړی دا بیا معجزه ده د نو هغه د قرآن پاک چې دا قرآن په خپل عجایب او غرایبو کې او په خپل حسن نظم کې چې نو هغه داسې یو عجیبه کلام دی چې د دې هېڅ څوک چې نو هغه هم مثل دا نشي راوړی. ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. الله وی چې نو هغه دوی تکذیب وکړل، دروغ یې وګڼلو. هغه چې دوی د هغې احاطه چې نو هغه نشي کولی د هغې د پوهې د هغې د علم. ولما یأتهم تاویله، او لا نه دی راغلی دوی ته حقیقت د هغې. نو دا ورته راغلی نه دی. اوس دلته نو واقعي حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې الله دې کوم کلام نازل کړی قرآن پاکو، نو دا د یو داسې کلام دی چې هېڅوک هم د دې کلام احاطه چې دی نو هغه نشي کولی. هېڅوک هم د دې کلام
احاطه چې دی نو هغه نشي کولی. د نن نه کافي کلونه مخکې حساب چې دی نو کړی شو نو چې د قرآن پاک تقریبا 3 لاکھ چې دی نو هغه تفاسیر دی. قرآن پاکو 3 لاکھ چې دی نو هغه تفاسیر دی، خو د هغې باوجود ورځ ته ورځ چې دی نو هغه لیکلی کېږي او د قرآن داسې عجایب او غرایب دی چې د هغې ته لا څوک نه رسېدلی دی او نه څوک چې دی نو هغه په دې باندې ټول راتلی شي. نو ځکه الله وایي کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تاویلهم کذلک کذب الذین من قبلهم. نو دی که اوس حضور علیه الصلاة والسلام ته تسلي ده چې تاسو په دې مه غمجن کېږئ، تاسو ورته دومره بیان وکړو، تاسو ورته دومره وضاحت وکړلو او دا چې نو هغه د دغه بیان او د وضاحت چې نو هغه په مقابله کې په کار خدا وي چې دوی ستاسو تعریف کړی وي، ستاسو خبره چې نو هغه قبول کړی او ستاسو چې نو هغه خوشامنده یې کړی وي، نو دوی الټه د هغې په ځای چې نو هغه ستاسو تکذیب کوي. ما په دې خفه کېږم ستا نه مخکې چې څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام تېر شوي دي د هغوی سره هم دقه رویه شوې وه چې کله د هغوی چې نو د الله کلام پیش کړو دا هر څه چې نو هغې وکړلو نو خلکو د هغوی تکذیب وکړلو او اولنی تکذیب د حضرت نوح علیه الصلاة والسلام شو او بیا د هغې نه وروسته ځکه د هغې پورې چې نو هغه امتن کانت واحدتا هغه وخت ته پورې ټول خلک چې نو هغه په یو دین اسلام باندې چې نو هغه او بیا د نوح علیه الصلاة والسلام زمانه کې نو بت پرستی او دا شروع شوی و دینه مخکې وضاحت چې نو هغه مونږ کړو. فانظر کیف کان عاقبة الظالمین ومنهم من یؤمن به او بعض ځینې د دین چې نو هغه یقین لري په دې باندې ومنهم من لا یؤمن به او ځینې داسې چې هغه یقین پې نه کوي. وربک اعلم بالمفسدین او ستا رب زیات چې نو هغه ډېر ښه پوهه دی په فسادیانو باندې. فساد چې څوک کوي په هغوی ډېر ښه پوهه دی. نو فساد یو دا دی چې څوک چې نو هغه په معاشره کې غلا کوي دا هم فساد دی، معاشره کې ډاکې لګوي دا هم فساد دی، چا سره چې نو هغه قتل و غارت کوي دا هم فساد دی، نشې چې نو هغه کوي نشې خرڅوي دا هم فساد دی. خو د دې ټولو نه لوی فساد مخ په ځمکه باندې چې نو هغه بېدیني کول دی. د دې ټولو نه لوی فساد د مخ په ځمکه باندې چې نو هغه بېدیني کولو د الله او د الله د رسول نافرمانی کول دا د ټولو نه لوی فساد دی. الله رب العزت چې نو هغه د دغه تذکره کړې ده نو د لوی نه لوی فساد د الله حکم چې نو هغه پرېښودل نه، د الله حکم ټکرا وهل نه، کم کارونه الله منع کړي د هغې کارونو ارتکاب کول دا لوی فساد دی. د حضور علیه الصلاة والسلام د سیرت خلاف ژوند چې نو هغه تېرول دا د ټولو نه لوی فساد دی. د حضور سنت پرېښودل دا چې نو هغه د ټولو نه لوی فساد دی. نو ځکه الله وایي وربک اعلم بالمفسدین ستا رب چې نو هغه ښه پوهه دی په فساد په کوونکو باندې. الله دې موږ د دغې نه محفوظ او مانون کړي. وما كان او ندی هذا القرآن دا قرآن ان یفترا یعنی داسې ان یفترا چې جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله نه ولکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دی د هغې کتابونو د هغې بین یدیه چې د دې نه مخکې تېر شي وړاندې تېر شي وتفصیل الکتاب الذی او تفصیل دی د هغې ټولو کتابونو لا ریبه چې هېڅ شک نشته فیه په دې کې من رب العالمین دا د رب العالمین د طرف نه دی. ام یقولون افترا آیا دوی وایي چې دا چې نو دروغ تړلی شوی دی د ځان نه جوړ کړی شوی دی. قل ووایه ورته پیغمبره فاتو نو راوړئ تاسو بصورت یو صورت مثله په شان د دې ودعو او راوبلئ من استطاعتم څومره چې ستاسو طاقت وي من دون الله د الله نه ما سوا ان کنتم صادقین که چېرې یئ تاسو رښتینې. بل کذبوا بلکې دروغ وګڼل دوی بما په هغه څه لم یحیطو چې احاطه نه وه کړې دوی بعلمه په پوهې د هغې په علم د هغې ولما یأتهم او لا نه دی راغلی دوی ته تاویله حقیقت د هغې کذلک د قشان کذب الذین دروغ ګڼلي وو هغې کسانو من قبلهم چې د دوی نه وړاندې وو. فانظر نو پس وګورئ کیف کان عاقبة الظالمین څنګه شو انجام د ظالمانو. ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک دی یؤمنو چې یقین لري به په دې ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه څوک دی لا یؤمنو به چې یقین نه لري په دې. وربک او ستا رب اعلم ښه پوه دی بالمفسدین په فساد کوونکو باندې.